بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام نوی پښتونخوا سره زاهد عثمان غلجو کې مونږ موجود یو. ضلع اورکزی تحصیل هډ کوارټر هسپتال دی. تاسو ته بخاري هم شاته ایمرجنسي لیکلي دي. دې ته مونږ راغلي یو. دې کې به مونږ تپوس کوو دلته کې چې هسپتال کوم ایم ایس دی ډاکټر اسامه هغه سره هم خبرې اترې کوو. هغې نه علاوه چې کوم سټاف دی هغې نه علاوه دلته کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ورکوټه غوندې برانچ دی هغه هم دلته کې کولاو شوی دی. دا ایکسټنډ شوی دا قبایلي ضلعو ته نو هغه به هم پکې ټچ اخلو. دې نه علاوه په دې هسپتال کې فیسیلیټیشن دی کم چیز کمزوریانې دي. د فاټا انضمام نه پس دې کې څومره بهتري راغلی ده په هغې به خبرې اترې کوو. ما سره ډاکټر اسامه د ټیم کې موجود دی. هغوی سره په دې اړه نور معلومات را سره شریکوي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. زما نوم ډاکټر اسامه احمد نیازی دی. زه دلته غلجو هاسپټل کې ایز ایم ایس ورکینګ کوم لګیا او خپل سروسز ورکوم لګیا. دا زموږ یو ګورنمنټ ډېر زبردست انیشیټیو شو پبلک پرایویټ پارټنرشپ سره. دا زموږ شروع کړی دی 26 جون 2020 دا سٹارټ دی تحصیل هډ کوارټر هاسپټل. دلته موږ ډېر زیات چینجز راوستلي دي. ډېر زیات انفراسټرکچر وغیره دا ټول موږ کړی دی. دلته موږ سره سپیشلیست سروسز هم شته دي او جی جنرل سرجن شولو گایناکالوجسٹ شولو میډیکل سپیشلیست پیډز سپیشلیست شولو. دلته موږ سره 8 میډیکل افیسرز دي او 2 موږ سره فیمیل میډیکل افیسرز دي او 24/7 موږ سره ایمرجنسي سروسز دي. دلته موږ ټوټل او پی ډي میډیسنز او هر یو میډیکیشن دلته فری ده. موږ فری میډیکیشن ورکوو او جی ان پیشنټس دپاره ایوریثینګ او جی دلته ایوریثینګ فری ده او بالکل گورنمنٹ طرف نه اوس پورې فری وو. فری دي صرف د 10 روپیو پی ډي پرچا دا شروع شوی دی او جی بالکل نه. خو چې اوس خو دلته کې صحت کارت چې دی هغه مخکې ایکسټنډ شوی و دلته او اوس نشته دی نو هغه اپریشن تاسو څه کومه طریقې سره بیا کوئ؟ دلته خو خیر زموږ دا موټیو چې موږ به دلته دا حالانکه سفرډ ایریا دی او دا هارډ ایریا دی. دلته پیشنټس دپاره ډېر زیات تکلیف و چې دو کوهاټ ته تلو یا هنګو ته تلو نو موږ دلته فری سروسز شروع کړي دي. فری ایمرجنسي میډیکیشن فری سرجري هر څه دلته فری دي که نه. نو صحت کارت والا فی الحال دلته هغه نه شروع شوی لیکن دا چې ان کیس فیوچر کې هغه شولو نو موږ دینه نور ایډوانس هم تللی شو او موږ دینه نور ایډوانس هغه کوو نو هغه به په صحت کارت به سټارټ کړو انشاءالله که سټارټ حاجي مخکې ورځو زما خیال د ایمرجنسي ته به ورځو. بالکل حاجي ډاکټر اسامه دا ایمرجنسي دی دې باره کې راته وایي دا بلډینګ خو مکمل نوی دی که نه؟ او جی بالکل دا بلډینګ الحمدلله نوی دی. دا موږ مینټین کوو لګیا وت ټایم چې څومره پکې انفراسټرکچر کې هغه راځي دا موږ مینټین کوو. دا زموږ ایمرجنسي دی 24/7 دلته کې ماینر او ټي دي اون کال سرجن وي اون کال میډیکل سپیشلیست دی چې داسې ایوننګ یا نایټ کې هغه راشي نو هغه بیا اون کال پیشنټ زموږ ګوري. طرف ته ماینر او ټي راځي دې کې اپریشن کیږي 24/7 نه جی. دا اصل کې ماینر او ټي ده جی. نه ماینر او ټي وړه چې کوم هغه وي بالکل هغه ماینر اپریشن ماینر چې کوم فرست ایډ وي هغه دلته کیږي او جی ایگزیکټلی بالکل ایگزیکټلی هغه به بالکل هغه به دلته موږ ماینر او ټي کې هغه مینیج کوو او جی. میجر تاسو سره او ټي شته او جی میجر او ټي هغه به جنرال سرجن ډیل کوي. هغه جنرال سرجن انډر جنرال سرجن دی انستیټسټ دی دلته هغه خپل طریقې سره هغه کوي او چې کوم غوي سرجریز وغیرہ وی پلانډ وی هغه به الته کیږي. حاجي تاسو سره فرض کړئ نن سبا د خلک چې دي ته ټولو نه غټ مسله چې دا اکثر لکه حیات آباد کې چې دی کې سی ډي دی که نه پېښور کې خیبر نه آی کی ډي چې دی انسټیټیوټ اف کډني ډیزیزز نو د هغې دوایانې دلته کې که یو سړی وي دلته کې د هغې ریلیټډ دوایانې تاسو سره وي بیا؟ او جی بالکل دا چې کوم میډیکل سپیشلیست زموږ سره دی هغه موږ ته بیا داسې ریکویسټ وکړي چې دا زه پیشنټ موږ ته دلته ډېر راځي لګیا نو کایندلی دا میډیسن موږ ته پرووایډ کړي. بیا هغه موږ د میډیکل سپیشلیست په وینا باندې په هغې ریکویسټ باندې هغه موږ ورته پرووایډ کوو. دا ډاکټر روم دی او جی دا زموږ سی ایم او روم دی ډاکټر روم. دلته سی ایم او دلته 24/7 دلته اویلیبل وي. هغې خپل ډیوټي کوي شفټونو کې اویلیبل وي. راځئ جی ډاکټر صاحب ناست دی او جی دا زموږ سی ایم او ډاکټر سلمان حیدر دی. السلام علیکم. وعلیکم څنګه تاسو ښه ټیک ټاک څنګه ډاکټر صاحب؟ شکر دی الحمدلله. تاسو دلته زما دلته جی تقریبا 6 میاشتې شوې. څنګه او د مریضانو فلو څنګه دا تاسو چې کوم سروسز دي هغه د پېښور لیول که مونږ وګورو هغې لیول سروسز ورکوئ؟ زه خو وایم که د پېښور ښه نه ښه هسپتال چې که نه هغه هم دې ته نه رسي.
دلته کم لیول ټریټمنټ روان دی، کومه صفایي ده، کومه دلته د مریض خیال ساتل کېږي. هر کس چې مریض راشي هر کس ورسره انوالو شي، که ډاکټر دی که نرس دی که فارماسیسټ دی ټول پکې راشي، ښه پراپر هغه له وخت ورکوي. دونه ما هلته پېښور کې هم ټایم تېر کړی دی، هسپتالونو کې ډېر هسپتالونو کې ما ټایم تېر کړی دی، دلته هم دومره ښه کیر نه څومره دلته دی. بل غټه خبره دلته هر څنګه ټیسټ کېږي، دومره لرې ځای کې په یو ایجنسۍ کې دا شان ډسټرکټ کې یو پیریفري کې دومره ښه هر یو شی شته. سیرم البومین کېږي، سی بي سي کېږي، ایون ریوماټایډ فیکټرز کېږي، ډېر ښه ښه ټیسټونه کېږي. لکه دا غټ غټ هسپتالونو کې هم نه وي. Without taking a penny, a single penny, بالکل free of cost, everything بالکل یو روپۍ هم ترې نه اخلي. ایون پیسې هم ولا پیسې خو نه ورکوي، خو دوایانې هم ولا ورکوي. حالانکه دا د ګورنمنټ ریسپانسبیلیټي نه، خو دلته چونکې دا خلک ډېر بیکورډ دي یا ان پریویلیجډ دي، دیټس وای هغې له مونږ دوایانې هم ورکوو، ایمرجنسي میډیکیشن، د هارټ اټیک، د شوګر، انسولین انجکشن یې شوې، د طاقت دوایانې شوې، ملټي وایټامینز شو، ټیبلټس شو، ایوریثینګ. ډاکټر صاحب دینه مخکې ما ام اس سره خبره وکړې، تاسو سلمان نوم دی که نه؟ ښه ډاکټر سلمان، ام اس راته ووایي چې هر څه ورکوو په ایماندارۍ سره، ته خو راته ووایه هغه اوس نشته دلته. بالکل ورکوو، ځکه ام اس صاحب خو دلته لا ایله به نه وي، هر څه زموږ د لاس نه وځي، او پراپر کم میډیکیشنز چې هغې ته پکاري زه فارمسي ته کال وکړم چې یاره دا تاسو سره شته که نشته، هغې موږ ته وایي چې بالکل شته. نو موسټ اف د ټایم هغې سره هغه میډیکیشنز موجود وي. دا ایمرجنسي د کیجوالټي ده، تاسو سی ایم او یا کیجوالټي میډیکل افیسر دلته تاسو ناست یې، نو دې کې اکسیډنټ وشي یا چېرته بلټ باندې سړی ولګي، نو هغه چې دلته راشي تاسو هغې دپاره اکویپډ دی؟ بالکل ویل اکویپډ یو. شکر دی موږ سره اړومنۍ خو ډاکټرز صاحبان چې کوم دي، زه په خپله ما ټول عمر ټراما کې تېر کړی دی، یا ما سره نور هم کلیګز دي هغوی ویل ټرینډ دي. چې کوم د ټراما پیشنټ راشي، آر ټي ایز راشي، هغه ټول. دې نه علاوه موږ سره چې کوم سټاف دی، او ټي ایز سټاف دی، هغه هم ډېر زیات تکړه دي موږ سره. هر څنګه سرجنانو سره پاتې شوي دي، کارډیوتوریسک پوینټ آف ویو سره، په چیسټ کې څه مسله وي، لاندې څه مسله وي، کیتیټر نه پاس کېږي یا که نه اکثر داسې مریضان وي، نو هر څنګه کمپلیکیشنز ټیکل کولو لپاره زموږ کیپاسټي الحمدلله زه یم 100% ده. تاسو کارډیوتوریسک یاد کو، خو دلته په خیبر پښتونخوا کې خو د هغې سرجنان هم ډېر کم دي، تاسو دومره تکړه خلک دي. جی بالکل، کارډیوتوریسک ما په خپله کارډیوتوریسک کې روټیشنز کړي دي په ال آر ایچ کې، نو الحمدلله که هغه شانتي څه ټراما دغه راشي نو وی آر ریډي ټو ټیکل. ډاکټر مالک ډاکټر عجب خان سره پاتې شوی یې؟ جی بالکل، ډاکټر عامر بلال صاحب سره، هغه زما پروفیسر ولته، نور ډاکټر بصیر دو، ډاکټر نور هم ډاکټر صاحبان موږ سره هغې سره پاتې شوي. مهرباني. تھینک یو، ویلکم. ښه جي ډاکټر اسامه، دلته نور څه دي؟ دلته ایمرجنسي کې زموږ سره 24/7 ان آی سی یو وارډ دی. هغه چې کوم نیو بورن پیشنټ، نیو بورن وي، ماشومان بیبیز وي، صحیح ده، هغه موږ دلته اډمټ کوو. زه تاسو ته یو وړوکی غونډه وزټ ورکوم، او جی دلته موږ سره ان آی سی یو فلی اکوپډ او فلی ویل فرنشډ ان آی سی یو، وینټیلیټرز دي، وارمرز دي، صحیح ده، او مطلب دا یو جی، او جی دا زموږ سره 2 انکیوبیټرز هم دي. د ایمرجنسي کې ده جی، موږ سره بل بیل ان آی سی یو وارډ هم دی، هغه بیل ده جی، او دا زموږ سره ان آی سی یو کې مطلب دا انکیوبیټر شولو، ورمر شولو، او ټول چې کوم اکوپمنټ وارډ کې تاسو سره خپل انکیوبیټرز لګېدلي؟ او جی هلته خپل بیل ده. کتونکو دا یو انټرسټینګ خبره ده چې پېښور کې په ال آر ایچ هسپتال کې یا نور هسپتالونو کې تاسو به زموږ خبرونه بار بار اورېدلي چې د انکیوبیټر شارټیج دی. دا چې کله ماشوم وشي انډر ابزرویشن دی کې ساتل کېږي، پریمیچور ماشوم چې وشي، وخت نه وړاندې چې وشي، بې موده ورته وایي پښتو کې، نو هغه دې کې ساتل کېږي. نو دلته کې دا ان آی سی یو د یعنې ایمرجنسي د هغې کې 2 انکیوبیټر لګېدلي، بیا واټ ته به هم ځو. ډېر انټرسټینګ خبره ده. بالکل، دا اصل کې زموږ سره یو پیډز سپیشلیست دی، هغې دا ډېر زیات امپورټنس ورکولو چې دا یو ایمرجنسي ده، چې مطلب یو ماشوم چې پیداویږي نو هغې ته هم پکار دی چې هغه د ان آی سی یو کیر، نیونیټل انټنسیو کیر یونټ ورته ویل شي، نو هغه انټنسیو کیر ورته ملاو شي. بله خبره دا ده چې لکه واړو چې خیال ونه ساتئ چې غټ به چېرته نه راشي. همدا خبره ده جی، بالکل لازمي همدا خبره ده. بالکل مخکې ورځو واډونو طرف ته، فارمسي طرف ته، فارمسي خجي ډاکټر اسامه. جی جی بالکل. موږ سره دلته 24/7 ایمرجنسي کې خپل فارمسي ده، دلته موږ فری میډیکیشن چې کوم یو پیشنټ مرضی ایمرجنسي هغه موږ ورته فری ورکو. دا فارمسي جی 24/7 کولاوي. دا فارمسي د دین علاوه موږ سره یو ویر هاوس فارمسي ده، د کې چې کوم شی شورټیج شي یا کمی شي هغه به موږ ویر هاوس نه دلته پر شفت کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ ما محمد حارث. او فارماسیسټ یې دلته؟ دلته کې فارماسي ټیکنیشن یم. او جی
फार्मास्टिकेशन टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन او جی حاجی دا فارماسیسټ دی راغل نه فارماسټ ویر هاوس کې وي دا ویر هاوس سره کم کم ټایپ میډیسن چې دی اویلیبل دی په ایمرجنسي کې موږ سره ایمرجنسي کې ای آر د پرام میډیسن اویلیبل دي آر ټي ای د پرام اویلیبل دي او چې کم آوټ پیشنټ ته موږ ورکو او پی ډي د پرام دا هم موږ سره شته دي کتونکو ټي ایچ کیو غلجو تحصیل هډ کوارټر هسپتال غلجو کې موږ موجود دلته یو بل یونټ ترالو ما سره ام اس موجود دی ډاکټر اسامه جی اسامه دا کم بلاک دی جی دا زموږ سره ډایګنوسټکس بلاک دی دا 24/7 ډایګنوسټک لیبارټري دی لیبارټري سرویسز لیب سرویسز چلو الټراساوند سرویسز چلو ایکس ری سرویسز چلو دا موږ سره دلته اویلیبل دي جی ها جی او جی ایکس ری سرویس تاسو یاد کوم خامخ ایکس ری لیکل دی او جی بالکل موږ پهله به ایکس ری سرویس ته ورشو ایکس ری ډپارټمنټ ته ورشو جی ها جی 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 موږ سره الټراساوند ټیکنیشین دی مس کائنات دی او ایکس ری ټیکنیشین دی سہیل مسټر سہیل جی دم اویلیبل وی جی ایوننګ شفت کې موږ سره کسان شته دي یو ډیسټریکټ نه راغلي دي او جی بالکل دا ډیسټریکټس نه راغلي دي دلته موږ ته سرویسز ورکوي دو ډیره شکریا موږ ورته قدردان عزت کوو چې موږ ته دلته غوړ کوي خپل سرویسز ورکوي او دا خلک چې ډېر زیات دوی سره ضرورت ته او شفقت پکار دی کنه ډېر زیات ځپلي شوي دي کنه بالکل ایگزیکټلی موږ خپل طرف نه فیسیلیټیشن کول چې څومره موږ نه کیږي هغه کوو او الحمدلله خوشحال دي سټاف هم خوشحال دی السلام علیکم جی تاسو نوم کم ځای سره تعلق سره یا پرې ده تاسو نوم څومره سرویس مشو زه کائنات راج یم او زه لور اورګزۍ نه تعلق ساتم د مو د سرویس 2020 نه سٹارټ دی دسمبر نه او اوسه پورې لګیا یو تاسو د دې ایکس ری ټیکنیشین یې کنه کا الټراساوند ټیکنیشین یې دلته ایکس ری ټیکنیشن په کار کوم خو زه الټراساوند کوم دلته ایکس ری کوم څه کله سټاف نه وینو دوه ور سره پر تاسو ټریننګ کم ځای نه کړی دی نه مخکې مو کی ټی ایچ نه کړی دی مغه ځای نه ما ایجوکیشن ما خسته دی او بیا مو کی ټی ایچ نه کار کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک نوم سہیل انی بلانگ ٹو لکی مارو جی سہیل ماروات جی چرنګ ودی شي ٹھیک ٹھاک خیر دا حالات شدي شکر الحمدلله تاسو سمره ټیم تاسو وشو دا 2 اگست 2021 ته غجاینینګ کړه او تقریبا 1 ایئر پیرا کیږي اوس جی کیمرې ته ګوره وای سرګې دي چاته دي کنه سترګې اورېدل بالکل سره دا راته وای چې تاسو مریضانو اعتماد خو هله راځي چې کله تاسو سره اویلیبিলিټي وي د سيزونو اویلیبিলিټي شته ارس اویلیبل دي سره چې مونږ هر قسم ایکس ری کیږي هر قسم پیشنټ مونږ اټینډ کوي پېسلی جی او په فری کې په فری کې جی پیمنټ نشته نور چرنګا شي سره شي جی جی ډاکټر اسامه دې باندې کم ټایپ ایکس ری چې دی کېدلی شي دا ماشين نه خدا ښکاری دا ما کې ټي ایچ کې نور هسپتالونو کې لیدلې دي چې دا هر ټایپ ایکس ری کوي بالکل جی دا هر ټایپ ایکس ری کوي د اورثوپیډکس ولا سپیشلی ډیر ښه کوي او دینه علاوه چې کوم ابډومینل ایکس ریز یا چیسټ ایکس ری شولو یا ابډومینل ایرکټ ایکس ری شولو دا غم کېږي او دینه علاوه موږ سره پورټیبل ایکس ری اویلیبل دی دا کله او ټي کې اویلیبل شي د سې پیشنټ وی چې هغه موو نشي کولای او جی به موږ د پورټیبل ایکس ری ورته عملته بیډ سایډ ته یوسو یا او ټي ته یوسو بالکل به غي سره غوش بالکل جی دا زموږ جی ریډیولوژیسټ روم دی جی دلته موږ الټراساوند کیږي الټراساوند ښه ماشین موږ سره اویلیبل دی او اپډیټډ ښه ماشین اویلیبل دی جی او دین علاوه زموږ د ټول سیستم ای ایم آر په سیستم باندې وي او مینولی سیستم باندې انټری کیږي جی ها جی او کتونکو تاسو رجسٹر هم کتلې شي دا وګورئ دیکھئ دا بلا پانی چې دا ټکی شوی دی نو دین اندازه کیږي چې کار چې دی په تیر یو 2 کالو کې خو برابر کار چې دی هغه شوی دی د الټراساوند په مت کې جی ډاکټر اسامه دا کم بلاک ته ماته خو پته ده چې کوم د کتونکو ته وایا بالکل جی دا زموږ سره لیبر روم 24/7 اویلیبل دی هغه کې موږ ان آی سی یو ویل اسټابلیشډ کړی دی او ان آی سی یو دلته 24/7 اویلیبل دی سټاف هم ور سره او راځي جی تاسو ته وخه ها جی او دا سټاف موجود دی دلته او جی بالکل دا موږ سره ډاکټر امبرین دی اور د دلته کې اویلیبل وي مطلب لیبر روم ګوري د ان آی سی یو کې چې کوم پیشنټس وغیرہ اډمټ کیږي نو غي سره هغه ګوري کېره کوي کنه السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو څومره ټیم شو دلته زما نوم ډاکټر امبرین دی اور زما 6 منث شو دلته از اف ام او زه دلته جاب کوم دینه مخکې تاسو چرته ټریننګ کړی دی دینه مخکې ما لارچ کې هاوس جاب کړی دی لارچ ام ټي آی کې 1 ایئر هاوس جاب شوی دی زما چې نوم واخلې بس کافي دی نامي کافي دی جی بالکل دلته کې د مریضانو کیر څنګه کیږي ماشومانو خاص تور باندې نیو بورن بیبیز چې وي
پریمیچور وي انکیوبیټرز خو موجود دي، دا خو بهترین شی دی. خو دلته کې بیا بیک اپ سیستم څنګه دی تاسو سره، ځکه چې بجلی خو هر وخت نه وي؟ او جی دلته موږ سره سولر سیستم دی، د چې کله بیبي ډیلیور شي فرض کا هغه زموږ سره میکونیم یا اسپریشن شوی نو موږ دلته ریسسټیشن کو پراپر ریسسټیشن کیږي. دلته موږ سره چې کوم سکشن ماشين دی هغه زموږ سره شته، سولر والا سیستم زموږ سره دی، نو هغه موږ سولر یوز کوو هغه ټایم کې، ځکه چې دلته خو الکتریسټي والا مسله ده، هارډ ایریا ده، د هغې په وجه باندې موږ سولر یوز کوو. اوس پورې تاسو سره که موږ ووایو مورټیلیټي ریشو څه ده د ماشومانو؟ د مورټیلیټي ریشو ډېر زه به ووایم چې لکه دلته چې زموږ سره کم پیشنټس راځي نو مورټیلیټي ریشو زموږ سره بالکل داسې په 1% په 10 کې 1% به ویلی شي چې دا دلته 1% په ایلارج کې دلته په 10 کې 1% کم پیشنټس چې مونږ اټینډ کوو، باقي د ایریا لحاظ سره تاسو هغه خپل ایلارج کې خدا 10% نه هم سیوا ده، ځکه چې هغه هاسپټل دغه دی که نه فیسیلیټي چې دا څومره دا پرووایډډ فیسیلیټي نو هغه چې دا د خیبر پښتونخوا د افغانستان دپاره ډېره ناکافي ده، ځکه چې ټول خیبر پښتونخوا افغانستان دی. او جی بالکل بالکل. تھینک یو. ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو ممسد مشره چرته نه راغلی یې؟ مو غاندي دی د غلجو ترکو او هسپتال ته راغلی دی، هسپتال کې دا راته ووایه چې تاسو خو به راځئ که نه؟ څه تکلیف نشته اوس پوه شئ، هر څه پکې ډېر دي، هر شی ډېر دي، شکر دی بس ښه ورکې خوشحال یو. جی ډاکټر اسامه جی موږ سره دلته ګاینیکالوجسټ هم اویلیبل دی او ورسره جرنل او پی ډي دا او جی دا اصل کې ګاینی او پی ډي فیمیل میډیکل افسر دلته کې نه جی ګاینی او پی ډي دا ګاینی جرنل او پی ډي دا کنه دا ګاینی جنرال او پی ډي دا جی بالکل. جی جی جی. او دا فیسیلیټي تاسو سره څومره ټایم نه ده؟ او جی بالکل دا چې کله هسپټل سٹارټ شوی دی تاسو ته ښه پته ده چې دا ګاینی یو ډېر زیات ایمرجنسي سچویشن وي، د پکار چې 24/7 اویلیبل وي، دا زموږ سره 24/7 اویلیبل ده، فیمیل فیموز ډاکټرز دا اویلیبل وي او لیبر روم فیسیلیټیز دا فل ټایم موږ سره اویلیبل وي. جی موږ سره ډاکټر سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پښتو اردو؟ پښتو. ښه جی ستاسو نوم څه دی جی؟ ډاکټر فاطمه. او څومره ټایم وشو ستاسو دلته؟ زما دلته جی 3 منث شو. او دینه مخکې مو ټریننګ ایلارج کوم ځای کې کړی دی؟ ابټاباد کې. ایوب میډیکل کمپلیکس کې هم کړی؟ جی هلته ډي ایچ کیو هاسپټل. ها ډي ایچ کیو هسپتال وټاباد کې. جی جی. دلته کې تاسو چې مریض تاسو ته فرض کا راشي یو زنانه راشي کمپلیکیشنز وی ورته نو هغه پورا تاسو سره فیسیلیټي اویلیبل ده؟ جی دلته هر فیسیلیټي اویلیبل ده زموږ سره. کتونکو جرنل او پی ډي دا ډاکټر اسامه ما سره دی، خو ډاکټر اسامه سره مو خبرې ډېرې وکړې. زه راځم دلته جرنل سرجن دی، هغه نوم تپوس کوم ماته ڈاکٹر فرجاد تپوس بتے کوم نوم مطلب ہے سدے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے ہیں آپ؟ میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے. اتنی دور سے آئے ہیں؟ بس عوام کی خدمت کے لیے آنا پڑتا ہے. مزے ہیں بھائی. اچھا یہ فرجاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ پارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عقل مند دانا. وہ تو آپ ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. جنرل وہ ہیں سرجن ہیں، تو ادھر مریضوں کا کیا حساب کتاب ہے؟ مریض آتے ہیں کتنے آتے ہیں؟ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے تو باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ، ایم ایس ہیں یہاں کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو فیسیلیٹیز ہیں وہ اپ ٹو دا مارک؟ میرا آج یہاں پہ فرسٹ ڈے ہے ایز اے کنسلٹنٹ سرجن. تو آج کا پہلے دن کا جو رسپانس ہے وہ تو کافی اچھا رسپانس مجھے ملا ہے. تقریباً آلموسٹ میرا خیال ہے 30 پیشنٹس جو کہ ڈیزرونگ پیشنٹس تھے، جن کو جنرل سرجن کی ضرورت تھی، وہ میں ابھی دیکھ چکا ہوں، جس میں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے پیشنٹ تھے، ایون جو ہے فریکچرز وغیرہ کے پیشنٹ بھی تھے جن کو اسپیشلسٹ کیئر کی ضرورت تھی. تو پیشنٹس تو ہیں اور دے نیڈ اٹینشن، اور الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کو اٹینشن دینے کے لیے. آپ تو جنرل سرجن ہیں، اگر آرتھوپیڈک کے حوالے سے کوئی مسئلہ آتا ہے ادھر کوئی آرتھوپیڈک سرجن ہے اسپتال میں؟ دیکھیں آرتھوپیڈک سرجری کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک سب اسپیشلٹی ہوتی ہے، وہ ٹی ایچ کیو لیول کے ہاسپٹلز میں ویسے بھی عموماً نہیں ہوتا. تو آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ تو جو فرسٹ ایڈ ہے، جیسے کہ جو فریکچرز ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کلوز ریڈکشن، کہ جن کے لیے آپریشن نہیں کرنا پڑتا، صرف ان کو مطلب عام زبان میں بولیں تو ہڈی کو اپنی جگہ پہ لا کے بیک سلیب پلسٹر کیا جاتا ہے، تو وہ فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. آپ مطمئن ہیں؟ بالکل جی میں مطمئن ہوں، کیونکہ اس ایریا میں، اتنے ریموٹ ایریا میں جو فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل ہے، میں خود حیران ہوں. جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی فیسلٹیز ہوں گی یہاں پہ، لیکن اچھی خاصی فیسلٹی. سوچ کے آئے تھے اس سے ہٹ کر ہے چیز؟ بالکل، جو میں سوچ کے آیا تھا اس سے بہتر یہ سیٹ اپ ہے. تھینک یو. شکریہ بہت بہت.
په LRH کې لیدلې کې TH کې HMC کې مې لیدلې دی دلته تاسو څنګه راوړی دی سر په ډسټریکټ اورګزو کې مرف سره د اونر دی چې دا DHIS رپورټ او EMR سیستم الکترونیک میډیکل ریکارډډ سیستم دا مونږ انسټال کړی دی اورګزو کې فرست ټایم او دا سنټرل رجسټریشن پوینټ دی CRP پیشنټ صرف رزي دلته ورنه بایو ډاټا خلو دا سلپ مو پیشنټ ته ورکو دی سلپ باندې بو پیشنټ ټول هسپټل کې ګرځي چاہے ایکس رے کوي چاہے انویسټیګیشن کوي دی باندې هغه ټول ډیټیلز دي اب هغه زوړ طریقه چې کوم ډاکټر صاحب وو هینډ ریټن کولو به ایکس رے تلاړ شه سیستم ختم دی کتونکو MS ډاکټر اسامه چې دی هغه سره کنکلوډینګ ریمارکس اخلو جی ډاکټر صاحب د فټ انضمام نه پس هسپتالونو کې بهتره ته تاسو څنګه ګورئ څومره راغلی ده الحمدلله دا خو تاسو خپل په سترګو سره مو لیدلو تحصیل هډ کوارټر هسپتال غلجو فیسیلیټیز وزټس تاسو وکړلو او الحمدلله د فټ انضمام نه بعد ګورنمنت KP ګورنمنت ډیر زیات په دې فوکس کړی دی چې کوم فار فلنګ ایریاز دي هارډ ایریاز دي چې کوم مرجډ ایریاز دي دوی کې هیلث فیسیلیټی چې څومره زیات وي هغه کوشش کوي لګیا چې موږ ورته فیسیلیټی زیات نه زیات ورته پرووایډ کوو خاجي امین مونږ سره موجود دی سټیشن هاوس انچارج دی دلته کې د 11221122 السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سره څومره ګاډي دي څومره سټاف دی نور خو موږ ته پته ده چې تاسو سره فایر فایټرز دي څومره فایر فایټرز دي پکې میډیکل چې کوم سټاف دی څومره دی در سره ګاډي ماډي څومره دی او کم څومره ایریا ده در سره ما سره ګاډي کوم دي یو ریسکیو امبولانس دی یو هیلث امبولانس دی یو فایر واټر کوم دی فایر ویهیکلز دی دا زه دي چې ما سره 17 کسان سټاف دی دي کې فایر فایټر دي MTs دي او دا LTV دي HTV دي او SG دي او دا کسان مونږ دي چې او څومره ایریا ده در سره مونږ سره دا لوور سب ډیویژن باندې دا یو سټیشن دی په تحصیل وایز باندې او دا ایریا دی بس موږ کور کوو او د ډبوري تاسو سره ده دا کور کوي اپر باندې رزي دا بالکل جی موږ سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام زه تاسو به تاسو وینئ د خیبر نیوز په سکرین باندې ایثار الحق ته راته وایي هسپتال تاسو د مخکې هم کور کړی دی 2020 نه دی خو د هسپتال کې څومره چینجز راغلي چې کله انضمام شوی بسم الله الرحمن الرحیم د عثمان صاحب تاسو ته په راتګ باندې اورګزي ته هرکلی وایو تاسو راغلو تاسو اورګزي ویزټ وکړو یقینا خامخا 2016 نه بعد IDPs وپه شو 2018 کې بیا چې کله څه مرجر وشو د سره ډېر زیات چینجز راغلو خامخا بیا دا هسپتال داسې خو نه و دا ړانګو آرمي والا دا دوباره جوړ کو بیا دا ایډمنسټریشن ترو باندې MPA غزان جمال کوششونو سره دا پبلک پرایویټ پارتنرشپ سره دغه ډېر ښه طریقې سره روان شو تھینکس ټو پاک آرمی بالکل پاک آرمی دی کې د ستاینې وړ ځکه د غو حواله سره اما نم راغلی دی چې آرمی پرتاوه بریګیډیر په دې کې بیا د شي کله ریبیلیټیشن وشو نو ډاکټر صاحب تاسو ډیټیل دیر کو خو زه به د شارټ ویم چې لکه څنګه تاسو وکتو هسپتال هم د کې دی 112 ټوم د کې دی خو دغه شیونه خو کله څراغلو دغه شیونه نو ډیر زیات دي سره سہولتونه راغلو خو دې سره سره خلکو ته تکلیفات هم دي سره ډیر زیات دي لکه څنګه تاسو ته 112 ولا ویلو تاسو که دا وګورو دا 112 یو کمره کې پروت دی د خپل بلډینګ نشته دی انډر کنسټرکشن دی خو ډیر وخت نه هغه باندې کار لګیا دی سفر مکمل شو کمرې به خیر شي خو چې د سیګنل مسله حل شي ور سره راځم دې کې لکه کوئی طرح کوشي تا دنیا نه رابطه کټ شي د کې سیګنل نشته ته یو ټلیفون چاته نشي کولی PTCL کار نه کوي سیګنل کار نه کوي 3G 4G نیټورک انډیا لګیا دی 5G لګیا دی موږ سیګنل نه ملایويږي ور سره سره بل کوم مواصلات نظام دی د روډونو شوغل جوړ باندې کار لګیا دی خو ډېر لکه ډېر وخت پاسو کارم لګیا دی ډېر سلو کار لګیا اندغه شنت غلجو مموزي روډ دی کار لګیا دی ډېر سلو کار لګیا دی اوس هم ډېر زیات ضرورتونه د دې لکې دي ټیم به اخلي الله دې وکړي چې هغه وشي الحمدلله ډېره زیاته خوشحالي راغله خلکو ته داسې بیکورډ علاقې کې دغه شانتې سهولتونه میلاوېدل دا خوش قسمتي دی خو ورسره غواړو چې دا نور سهولتونه د میلاو شي یو ځل بیا د تاسو راتګ ډېره مننه جی سرالله خبرې تاسو واورېدې دې نه علاوه ډاکټر اسامه MS THQ غلجو هغه خبرې تاسو واورېدې هغې نه علاوه دلته کې امین سټیشن هاوس انچارج دی تر 1122 د خبرې تاسو واورېدې دلته تاسو فیسیلیټیشن وکړو په دومره بیکورډ علاقه کې داسې قسمه جنګل کې منګل دی دا اصل میں او هغه فیسیلیټیز دي چې په پېښور کې په غټ غټ هسپتالونو کې چې دي موجودې دي او هلته کې د شارټیج ښکار دی خو دلته کې آبادي کمه د هغې لیول سره هم خو فیسیلیټي پکې هره یو شته ده ماینر انجري چې درته وشي ماینر اپریشنز چې دي هغه دلته کې کېږي میجر سرجري هم کېږي هغې نه علاوه چې د انکیوبیټرز د بیسټ تھنګ I have seen in this hospital
بهترین شی نوی پروګرام پورې زاهد عثمان ته ورکړئ عزت الله پام